علم دا ډېر لوی شی دی. آدم علیه السلام له چې الله تعالی په ملایکو باندې هغه برتري ورکړې وه نو د علم د وجې وعلم آدم الاسماء كلها او سره د دې نه چې هغه علم هغه ګوره تشریع علم نه و، هغه د مسلو علم نه و چې مونځ داسې کېږي روژه داسې او په دې سره مونځ ماتېږي او په دې سره چې دی نو صحیح کېږي، دغه علم نه و، صرف د څیزونو نومونه و. وعلم آدم الاسماء كلها د دې څه نوم دی او د دې څه نوم دی، د دې څه نوم دی او د دې کار څه دی. مثلا مرچکی دی نو د ده کار څه دی، یا مثلا ګوړه ده د دې کار چې دی نو څه دی. نو هغه ځای کې چې کوم څیزونه وو د هغې نومونه د هغې خاصیات دې ته موږ په کتابونو کې طبعیات هغه وایو. دا شرعي چې دی نو مسلې نه دي، لیکن ګوره په هغې باندې الله تعالی آدم علیه السلام په ملایکو باندې هغه چې دی نو غوره کړ او بیا یې ووایي چې دغه اسجدوا لآدم. هغه وخت سره سجده تعظیمي د یو سړي تعظیم هغه به په دې باندې و چې هغه ته به سجده وکړله. نو الله تعالی ملایکو ته ووایي چې دته سجده وکړئ ځکه چې دی عالم دی، دله د دې څیزونو نومونه راغله او تاسو له چې دی نو د دې څیزونو نومونه هغه نه راځي، نو تاسو باندې د دې تعظیم هغه چې دی نو واجب دی. نو حکم یې ورته وکړ چې دته سجده هغه وکړئ.